بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند له لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند له لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د نظر او د سترګو ساتنه. الله رب العزت په سورة نور کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ته مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ او خپلې شرمګاوې د فحشا او د منکرات نه وساتئ، او دغه د نظر ښکته کول او د خپل ځان حفاظت دوی لپاره پاکی او صفایي ده. او بېشکه چې الله رب العزت خبردار دی په هغه کارونه چې دوی کوي. کم کار چې کوئ هغه د الله نه پټیږي. امام غزالی رحمه الله لیکي چې په دې آیت کې 3 نقطې ذکر شوي: یو تعدیب، دویمه تنبیه او خبرداری، او دریم تهدید او زورنه. الله رب العزت چې دا کلام محمد رسول الله باندې نازلوي او ورته وایي ته مؤمنانو ته ووایه، نو په دې قول کې چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، په دې کې تعدیب دی. گویا چې دا د بادار لخوا خپل مرئي ته یو ادب ورکول کیږي، نو باید چې هغه ادب واخلي. نو د الله رب العزت له طرفه هم خپلو بندګانو ته په دې وینا کې تعدیب او ادب دی چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ، ناروا او حرام په خپلو سترګو باندې مه ګورئ. دا د الله له طرف نه تعدیب او ادب دی خپلو بندګانو ته، نو باید چې ویمني. او تنبیه الله رب العزت خبرداری په دې سره ورکوي چې ذالک ازکی لهم، چې کله تاسو خپل نظرونه ښکته کړل، په خپلو نظرونو باندې حرام ونه کتل، دا تاسو لپاره پاکي ده، یا به ستاسو زړونه پاک کړي. یعنې د تنبیه الله په دې آیت سره تنبیه ورکړه چې په نظرونو ښکته کولو سره د زړه پاکوالی رامنځته کیږي. چې کله د زړه پاکوالی رامنځته شه، نو په هغه باندې طاعتونه او ښېګڼې زیاتیږي. نو الله په دې نقطې سره تنبیه او خبرداري هم درکړه. او د رب العزت په دې وینا کې چې ان الله خبیر بما یصنعون، په دې کې تهدید او زورنه ده. چې په بل آیت کې فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، الله پوهیږي په خائنو سترګو او په هغه څه چې سینې پټوي. نو څوک چې د الله په وړاندې د حساب لپاره له ودرېدو څخه ویره لري، دغه وعید او تهدید ورته کفي دی. نو که ته خپل نظرونه نه ښکته کوې، بیا هم حرامو ته ګورې، منکراتو ته ګورې، نو الله رب العزت خبر دی په هغه څه چې تی کوې، او هغه خاینو سترګو باندې الله عالم دی، او په هغه څیزونو چې زړه کې تاسو پټوئ په هغه باندې هم الله عالم دی، او تاسو سره به رب العزت بیا حساب کوي. نو باید چې بنده د سترګو ساتنه وکړي، او که یو څوک په کتلو کې احتیاط نه کوي، نو یا خو به حرامو ته کتل کیږي، او یا به بېمعنا او فضولو شیانو ته ګوري. نو که دا قصدن حرامو او نامحرمو ته وګوري، نو په لویه ګناه کې به واقع شي. همداراز زړه به د دې مشغول او خراب شي، او که الله در باندې رحم ونه کړي، نو د زنا په ګناه کې به بیا اخته شي. او هغه انسان چې فضولو شیانو ته ګوري، هغه هم د انسان زړه مشغولوي او هم وسوسې منځته راوړي، او د نظر په ښکته کولو او ساتنې سره په عبادت کې خوند پیدا کیږي.
په طاعت کې خوږوالی او حلاوت راځي او د انسان زړه صفا کیږي. که ته عبادت هم کوي او په سترګو باندې حرام او نامحرم ګورې نو د خپل د عبادت نه هیڅکله ته خوند نشي اخیستلی، ځکه هغه د ستا زړه مشغولي، د ستا زړه غافلوي، د ستا په زړه کې هغه د عبادت خوند او حلاوت بیا نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. کتل حرامو ته د شیطان له غشو څخه زهرجن غشی دی. دا د شیطان له غشو څخه یو زهرجن غشی دی چې په دې باندې انسان رب العزت بیا په سل فسادو، منکراتو او فجایو کې گرفتاروي. امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء شافی په هغه کې لیکي په نظر او کتلو کې احتیاط نه کول د ډیرو لویو پیښو او پریشانیو رامنځته کېدلو سبب دی. ځکه له لومړي نظر څخه په زړه کې سوچ پیدا کیږي، بیا له هغې څخه فکر پیدا کیږي او له فکر څخه شهوت منځته راځي، بیا شهوت اراده زیږوي او هغه قوي کیږي تر دې چې عزم او تصمیم نیولو ته رسیږي. بیا که چیرې کوم مانع او خنډ نه وي نو حتما فعل واقع شي. نو ځکه خو ویل شوي دي چې نظر په ښکته کولو باندې صبر کول آسان دي. د نظر په ښکته کولو سره صبر آسان دی نسبت د وروستیو حالاتو ته، ځکه چې هره پیښه او غم له لیدلو او کتلو څخه سرچینه نیسي. تاسې نه وینئ چې لوی اور له وړوکي بڅرکې څخه پیدا کیږي او همدارنګه لوی لوی سیندونه د هغو وړو قطراتو نه چې د غرونو نه رابهیږي د هغه نه پیدا کیږي. دا راشي دا سترګې چې الله د څه دپاره درکړي په هغه کې استعمال کړئ. که غواړئ چې په منکراتو کې پرې نه ووځئ، په فجایو کې پرې نه ووځئ، الله له تاسو نه راضي وي، نو د الله دا کلام مخې ته راوړئ چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. او الله په هغو خاینو سترګو باندې معلم دی او کوم شی چې تاسو په زړونو کې پټوئ په هغه باندې معلم دی. امام ابن قیم رحمه الله وایي الله تعالی هیڅ یو مرض نه دی رالیږلی مګر دا چې علاج یې ورسره هم رالیږلی دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لم ینزل داء الا انزل له شاء. الله رب العزت هیڅ یو مرض نه دی رالیږلی مګر دا چې علاج یې ورسره هم رالیږلی دی چې څوک ورباندې پوهیږي او څوک ورباندې نه پوهیږي. لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راغلی دي چې مخکې ما تاسو ته ولوست، نو د ناروا کتلو د مرض درملنه په دې سره ده چې لومړی یې ماده له منځه یوړل شي، په دې معنا چې ناروا کتل اصلا ونه شي، او که چیرې ناکتل سویسي نو بیا یې علاج په پرېښودلو او منع کولو سره دی. او که وغواړي چې له ابتدا څخه په دې مرض کې اخته نه شي تر څو له پریشانیو او غمونو څخه خلاص شي نو باید چې د نظر ساتنه وکړي. که غواړئ چې د پریشانیو څخه او له پښیمانتیا څخه بیا خلاص شي اصلا د خپل نظر ساتنه وکړه، او د نظر په ساتنه کې لس فایدې دي. اوله، نظر ښکته کول د هغه الهي امر عملی کول دي چې د انسان د دنیا او آخرت نیکبختي ورپورې تړلې ده. د هیڅ یو بنده لپاره په دنیا او آخرت کې زیات ګټور پرته د الله د امر په ځای کولو څخه بل څیز نشته دی، او هیڅ انسان په دنیا او آخرت کې له بدبختي سره نه دی مخ شوی مګر د الله د اوامرو په ځای کولو سره. د یو مسلمان انسان لپاره د دې نه لوی فایدهمند څیز نشته چې هغه د الله امر عملی کړي، او د یو مسلمان انسان لپاره د دې نه ډېر زیات ضررناک څیز نشته چې د الله امر مات کړي. نو د نظر په ښکته کولو سره د الهي امر منل دي، نو د دې نه لویه فایده انسان ته بله نشته.
دویم دا چې نظر ښکته کول انسان ته د زهرجن غشي اثر نه راپرېږدي. هغه غشی چیرې هغه دې ته ورسیږي کیدای شي چې لږ مرګ او تباهي سره یې مخ کړي. نو چې نظر دې ښکته که هغه زهرجن غشي د شیطان تا ته نه رسیږي او الله به تا ساتي. دریم دا چې نظر ښکته کول هغه څوک چې د خپل سترګو حفاظت کوي، نو نظر ښکته کول زړه له الله سره تړي او هغې طرف ته یې پوره متوجه کوي، او کله چې د نظر ساتنه نه کیږي نو بیا زړه پراګنده حیران وي او د الله څخه لرې وي. همدارنګه د نظر بېمهاره پرېښودل چې ته بېمهاره پرېږدې زړه ته ډېر خطرناک وي، چې په دې وجه د بنده او د هغه د پالونکي او د پروردګار ترمنځ وحشت او نابلدتیا رامنځته کوي. نو که ته غواړې چې زړه دې الله سره وتړل شي، زړه دې پراګنده نه شي، ستا توجه الله ته شي، نو د خپل نظر ښکته کړه چې د دې نه لویه فایده انسان ته بله نشته. څلورم دا چې نظر ښکته کول د خپل د سترګو حفاظت چې د حرامو او نامحرمو کتلو نه یې وساتي، هغه د انسان زړه قوي کوي او زړه ته خوشحالي وربښي. او د دې برعکس څوک چې د خپل نظر نه ساتي، تل لپاره په حرامو کې استعمالوي، هغه زړه کمزوری کوي او له غم او خفګان سره یې مخ کوي. هغه خوند چې د الله د اوامرو په منلو کې دی، هغه خوند چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبح عملي کولو کې دی، دا خوند به هیڅ چېرته بیا تاسو پیدا نه کوي. او که د الله اوامر ونه منل زړه به دې کمزوری، رسول الله سنت دې قبول نه کړه، عملي دې نه کړه، بیا به دې هم زړه کمزوری وي او له غم او خفګان سره به تل لپاره مخ وي. پنځم دا هغه څوک چې د خپل سترګو حفاظت کوي، خپلې سترګې ساتي، هغه زړه رڼا کوي. په سورة نور کې الله رب العزت د نظرونو ښکته کولو له امر څخه وروسته بیا څه فرمایي؟ د دې نه وروسته چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، د دې نه وروسته فرمایي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. الله د آسمانونو او ځمکې رڼا کوونکی دی او د هغه رڼا د چاختي یا د یو تاخچې په څیر ده چې هغه کې ډیوه ایښودل شوي وي. نو هغه څوک چې خپل نظر ساتي، د خپل د سترګو حفاظت کوي، په هغه باندې قرآن ګوري، په هغه باندې د رسول الله احادیث ګوري، په هغه باندې حلال څیزونه ګوري او تل لپاره دا کوشش چې په دې باندې هغه څه وګوري چې هغه د دې دین او دنیا ته ګټور وي، نو دا کتل به د دې زړه رڼا کي، زړه به نورانیه پیدا کي. او د دې برعکس څوک چې په خپل سترګو باندې حرام، ناروا، فحشا او منکرات ګوري، لکه ځینې زموږ خویندې او وروڼه چې په دې ګرفتاره دي چې تل لپاره فحشا او منکرات په دې باندې ګوري، خصوصا سریالونه او فلمونه، نو د هغه زړه به تیاره وي، بیا به الله ویره په هغه کې ځای نه نیسي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې ټولو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې موږ او تاسو ټولو ته راکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ بلتیا وکړئ. که نظر پر دې دنیا کوم تاوینم، زه چې مینه د ښکلا کوم تاوینم، که نظر پر دې دنیا کوم تاوینم، زه چې مینه د ښکلا کوم تاوینم. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. شپږم دا چې نظر ښکته کول بنده ته ریښتیني فراست او هوښیارتیا ورکوي چې د هغې په واسطه د حق او باطل ترمنځ او د دروغ ویونکي او رښتیا ویونکي ترمنځ توپیر کوي. او الله رب العزت بنده ته د هغه د عمل برابر د هغه له جنس څخه بدله ورکوي. نو څوک چې له حرامو څخه سترګې بندې کړي، د هغه په بدل کې به د بصیرت، د زړه دید او رڼایو په برخه کړي او د علم او ایمان او معرفت دروازې به الله ورته پرانیزي. او څوک چې د خپلو سترګو حفاظت نه کوي، د هغه به نه صداقت، نه به فراست وي او نه به د هغه عقل وي. د زړه د دید نه به محروم وي. د علم و ایمان او معرفت دروازې به په هغه انسان باندې تړلې وي.
نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو که غواړئ چې الله هم د زړه بصیرت زیات کړي، د زړه دیدم زیات شي، په زړه کې رڼایي پیدا شي، د علم او د ایمان معرفت او د معرفت دروازې الله په تاسو باندې پرانیزي، نو هر شی د خپلو سترګو ساتنه وکړئ. اوم دا چې نظر ښکته کول او د سترګو حفاظت زړه ته ثبات، شجاعت او قوت وربخي چې په دې توګه بنده د مرستې، دلیل، زور او توانایي لرونکی شي او پر دښمنانو غلبه پیدا کړي. لکه څرنګه چې په یو اثر کې راغلي دي الذي یخالف هواه یفرق الشیطان من ذله. څوک چې د خپل هوس مخالفت کوي شیطان یې له سوري څخه ویریږي او تښتي، او هغه څوک چې د خپل سترګو حفاظت کوي هغه په حرامو کې استعمالوي، د هغه زړه کې به ثبات و شجاعت او قوت نه وي، نو تل لپاره به د شیطان په وسوساتو او د شیطان په دوکه کې بیا ګرفتاره وي. اتم دا چې د نظر او د سترګو ساتل زړه ته د لارې بد او شیطان د نظر له لارې زړه ته ډیر په سرعت سره او ډیر په تیزي سره ورننوځي. که د سترګو ساتنه او حفاظت دې وکړه نو هغه لارې چې د هغه نه شیطان ستا زړه ته راځي هغه الله به بندې کړي. نو چې د شیطان حلول لاره بنده شوه بیا به تل په هغو لارو باندې چلیږي چې په هغه باندې الله ستا نه راضي کیږي. نه هم دا چې د سترګو حفاظت کول د بنده په مصالحو او ګټو کې فکر کولو ته زړه فارغوي، ځکه که تا فحشا او منکراتو ته وکتلې د هغه په تشویش او وسوسه کې به پروت وي، خو که د خپل د سترګو حفاظت دې وکړه، په هغه باندې د الله کلام ولید، د رسول الله لارښوونې دې ولیدلې، قرآن دې پرې ولستلو، نو دلته به د ستا زړه فارغ شي په هغو کارونو کې چې په هغه باندې الله ستا نه راضي کیږي. لسم دا چې د سترګې او زړه ترمنځ یو سوری دی او د هغو ترمنځ یوه لار موجوده ده چې له هغې څخه یو بل ته تلل راتلل کیږي. که زړه خراب وي نو نظر خرابیږي، او که نظر خراب شي نو زړه ته خرابوالی راځي، او که زړه سم وي نظر سم شي، او که نظر سم شي نو زړه ته یې سموالی ورشي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي د هغه عملونو چې په هغه باندې زموږ رب راضي کیږي، او موږ ته یې دا توفیق راکړي دا لوی نعمت چې الله موږ ته راکړی د سترګو چې په دې باندې د الله کلام ولولو، د هغه نه څه یاد کړو، هغه څه چې موږ ته الله په خپل کلام کې راښودلي دي د هغه نه څه یاد کړو، د رسول الله احادیث پې ولولو، فقه پې ولولو، تفسیر پې ولولو، د فقهاو او مجتهدینو اقوال پې ولولو، تر څو عزت د دنیا او آخرت رب العزت زموږ په برخه کړي. همدارنګه باید انسان د خپل د ګیډې ساتنه وکړي. امام غزالی رحمه الله وایي د بدن په غړو کې د ګیډې ساتل خورا سخت او ډیر ضروري دي، ځکه چې دا د نورو غړو سرچینه او معدن دی چې له همدې څخه نورو غړو ته قوت او یا کمزوري رسیږي. نو باید چې بنده لومړی خپله ګیډه له حرامو څخه وساتي. که بیا الله رب العزت د عبادت توفیق ورکړی و نو باید چې له اضافي حلالو څخه هم د خپله ګیډه وساتي، یعنې قدر ضرورت دې وخوري او ډیر خوراک دې نه کوي. انسان د خپله ګیډه د حرامو او مشتبهاتو څخه چې وساتله نو د الله عبادت ته به هغه بیا فارغ وي. او له حرامو مشتبهاتو څخه د ګیډې ساتل د دې درې کارونو او حالاتو پر بنسټ دي. اول د دوزخ د اور له ویرې. الله رب العزت فرمایي ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. بېشکه هغه کسان چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري خامخا به قیامت کې په خپلو ګېډو کې وخوري او زر دی چې ګرم اور ته به هغوی داخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا به. هر یوه غوښه چې په حرامو سره رالویه شي نو د هغې لپاره اور بهتر دی چې پکې به وسوځي. نو باید دا انسان په نظر کې ولري د حرامو نه خپله ګیډه وساتي، هغه بدن په حرامو باندې لوی شي نو هغه ته د جهنم اور ډیر خوره دی. دویم دا چې د حرامو او ناڅرګندو شیانو خوړل له بنده څخه د عبادت توفیق اخلي. هغه څوک چې حرام خوري نو هغه د عبادت توفیق د حرام خوراک د دې نه اخلي، ځکه چې د الله تعالی د خدمت لپاره پاک او صفا څیز مناسب وي، نه چټل او ناپاک. لکه څرنګه چې د الله رب العزت کور مسجد ته د پلید انسان ننوتل منع دي، او لکه څرنګه چې خپل کتاب راخیستل د ناپاک او بې اودسه مسلمان لپاره حرام ګرځولی دي. نو د چا په نس او ګیډه کې چې د حرامو
چټلي پرته وي څنګه به د الله عبادت او ذکر په صحیح توګه هغه ترسره کړي. یحیی بن معاذ الرازي رحمه الله وایي طاعت د الله په خزانو کې ذخیره شوی دی. د دغه خزانو کلي دعا او د دغې کلي غاښونه حلال خوړل دي. نو کومه کلي چې غاښونه ونه لري دروازه به پرې خلاصه نه کړي، او چې دروازه ورته خلاصه نه شي نو څنګه به د طاعت خزانې ته ورسیږي. دریم دا چې حرام او هغه شیان چې حرامو سره مشابه دي د دې خوړل بنده له نیکي کولو څخه محروموي، او که فرضاً د نیکي کوم کار وکړي نو هغه مردود دی، هغه نه منل کیږي، چې په دې توګه به یې له ستړتیا او وخت تېرولو څخه هیڅ هم د دې لاسته رانشي. لکه چې رسول الله فرمایي کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر هغه کسان دي چې ټوله شپه منځونه او تراویح کوي، و هغو لپاره د هغو تراویح او منځونه هیڅ هم نشته دی مګر ستړیتوب. او ډېر هغه کسان دي چې ټوله ورځ روژه نیسي، خو د هغو لپاره د روژې نه کم ثواب نشته مګر دا چې د هغو ګېډه به وږي وي، ځکه په اول کې به اخلاص نه وي او په دویم کې فحشا او منکراتو باندې اخته وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي لا یقبل الله صلاة امرئ فی جوفی حرام. الله رب العزت د هغه چا لمونځ نه قبلوي چې په ګېډه کې حرام پراته وي. نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي د هغو اعمالو چې الله پرې راضي کیږي، چې د خپل د سترګو حفاظت هم وکړو، د خپل د ګېډو حفاظت هم وکړو، یو مړۍ ډوډۍ او رزق ځان ته او د خپل بچیو ته حلال پیدا کړئ. دا به د هغه ډېرو خوراکونو او نعمتونو نه تاسو ته غوروي. قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل.